کړی دی. د مکې مکرمې چې کله فتح وه او حضور پاک مبارک روانو 12,000 لښکر د مسلمانانو ورسره دی، تقریبا 12,000 په دا میانځ کې ډېر لوی تعداد دی. د دغې وخته پورې ابو سفیان رضی الله عنه کافرو او د ټولې مکې د کافرو سردارو. په احد کې دی مقابل ولاړو د مسلمانانو. په غزوه خندق کې د مسلمان خلاف د کافرو مشر دی. په حدیبیه کې چې کله نبی علیه السلام ته د جنډه اوچته کړه وی بلکل یې موږ نه پرېږدو. دشمنو د نبی علیه السلام په دغه زمانه کې او د کافرو د ټولې مکې سردارو. ده ته چا الو وی چې نبی علیه السلام خو را روان دی په مکه حمله کوي. د یو ملګري سره بار راووت. ملګري ته وایي زه چې ځو چې حالات معلوم کړو چې دا خبره رښتیا ده او که دروغ ده. چې راووتل چکر یې لګو داسې مخامخ یې اور ولید، د اور غرغنډې یې ولیدې، لمبې د لرې ځای د لوګي. ملګري ته وایي یاره وی دا اور د څه ښکاري؟ دا د نبي علیه السلام خیمې هلته ښخې کړې وي، یو ځای کې دمه کولې ځان له خوراکونه پخو. نو دی هغه ملګري ته وایي وی دا اور د څه ښکاري؟ دا لوګي چې دی وی دا د فلانکي قوم دغلته د هغوی قبیله او کورونه دي، هغوی به تنورونه اچولي. یاره ویه دومره نه دي، دا لوګي زیات معلومېږي. دا څه بل څه چل دی چې څه مخکې لاړل د نبي علیه السلام څوکیدارانو هغوی راونیوه. تپوس ته وکړه ابو سفیان څوک یې تاسو؟ وی موږ د آخرې زمانې د پیغمبر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري یو، را روان دي په مکه حمله کوي. دی وی ابو سفیان چې زړه کې مې راله چې راشه ځان ور ورسوه، په بله طریقه دې بچ کېدل نشته. وی په دغه وخت کې اسلام زما په زړه کې لا نه پروت، مسلماني مې زړه ته نه وه کوشوي. هغه ملګری ورسره شو، نبي علیه السلام له روان شو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سیف چې دا خو ابو سفیان دی او په څاروي سور دی، حضور پاک مبارک ته روان دی او د نبي علیه السلام خوی مبارک خو موږ ته معلوم دی که هغه له ورسېد ماپ دی. راشه که د هغه د رسېدو نه مخکې مې چې د چپه کړه توره یې راوویسته او په اسې ور منډه کړې، هغه هم ترې منډه کړې، دی ورپسې دی. اواز هم ورکوي ته خو لږ ودرېږه، لږ غوندې یو پوټې ولې منډه وی؟ تا خو موږ سره ډېره غټه دښمني کړې ده، لږ انتظار وکړه. خو خیر ابو سفیان د ده نه مخکې نبي علیه السلام له ور ورسېد، کېناست ورسره او دې کې حضرت عمر ور ورسېد. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي د الله رسوله ابو سفیان دله راغې ما ته یې پرېږده، زما دې تورې ته یې پرېږده چې نن خو دا خپله توره پې وګورم. وی عمره لږ په قلار شې د خدای رسوله، دا هغه نو چې د احد په جنګ کې دې زموږ مقابل ولاړو او واقعي دشمنو چې کله د احد جنگ کې صحابو ته تکلیف ورسېد او د حضور پاک مبارک غاښونه هم پکې مات شو، شهیدان شو. دی راغی او نبي علیه السلام داسې مخامخ ودرېد، دا ابو سفیان رضی الله مخامخ ودرېد او اواز یې وکړ وی په تاسو کې د نبي علیه السلام نوم یې واغېشت اشته؟ حضور پاک صحابو ته یې غږ مه کوئ. وی ابوبکر شته؟ وی غږ مه کوئ. وی عمر شته؟ نبی علیه السلام یې غږ مه کوئ. نو چې جواب یې ور نه کړ نو ابو سفیان وی داسې معلومېږي چې جواب را نه کړ چې لکه درې وړه خو مړه دي. نو عمر ټینګ نه شو، ای د خدای دشمنه خوشحالېږه ما هم دا درې واړه ستا دپاره الله جمدي ساتلي دي، دا مړه نه دي ښه. نو ابو سفیان ګوره د حضور پاک مخامخ چغه وی اعلی هبل، هبل د هغوی یو بوتو لوی بوتو، هبل زنده‌باد، زمونږ هغه خدای هبل زنده‌باد. نبی علیه السلام مبارک صحابو ته وفرمایل وی جواب ورکړئ. وی څه ووایو؟ وی تاسو دا ووایئ چې الله اعلی و اجل. هغه وی هبل زنده‌باد او تاسو وی الله اعلی و اجل، خدای زنده‌باد، الله همیشه جمدی دی، الله لوی دی او د عزت خاوند دی. صحابو جواب ورکړ. ابو سفیان بیا آواز ورکړي وی لنا العزا ولا عزا لکم، وی زمونږ د عزا غوندې خدای شته، ستاسو خدای نشته. نبی علیه السلام مبارک صحابو ته جواب ورکړي وی څه ووایو؟ وی داسې ووایي چې الله مولانا ولا مولا لکم، الله زمونږ مولا دی، ستاسو نشته.
ګوره دومره مخامخ دشمن په غزوه خندق کې د ټولې دنیا کافر را جمع کړي ګرد و نواح چې څومره او د مسلمان خلاف لښکر جوړ کړی که الله د سلمان فارسي په زړه کې او د نبي علیه السلام په زړه کې د خندق د کنولو طریقه نه واچولې او مسلمان ختم. لیکن دغه ابو سفیان چې نبی علیه السلام ته مخامخ کېناسته او عمر فاروق وی د الله رسول ایمان اعلان نه دی راوړی زما دې تورې ته یې پرېږده. حضور پاک مبارک وفرمایل عمر په قلار شو. څنګه راغلی ابو سفیانه؟ وی صاحب باس ډېره دشمني مې ستا وکړه، ډېر جنګونه مو وکړل، دې خدایانو او بوتانو ته هم ډېره چغې والې په کار هم رانه دل.